انډیا کیرلا ویلاګر اکل لجی او ورسره دای خزره دای کیسه چې در سره شریک هم وویری جی زموږ د پاره پکې دومره غټي برت ته کنه چې دای دا واقعي در سره شریک کم چې دی ویلاګر اکل سره د خپل خزي کم کیس کړي دی ولې ته او تختې دا مکمل ډیټیل در سره شریک کوم خو ډیر اهم او ډیر زبردست ویډیو د زموږ د پاره پکې یو ډیر غټي برت ته نو زکه د لویم چوي ګوري او ملګرو سره هم شریک کوي ویلاګر کیرلا د کیرلا ویلاګر اکل چې کم دی جنۍ سره واده کو نو دا کیرلا چې څومره دا یو ډیر فیمس ویلاګر دی اکل نومې دی په یوټیوب باندې ډېر غټ چینل چلی چې کله دی واده کو نو جنکو به وي چې کاش مالم د اکل غونتې خاون میلو شي او د الکانو به وي چې کاش ماله د دې جنۍ غونتې ښځه میلو شي لکه دا یو ډېر بهترین کپل خلکو به دی فالو کو د دی لایف سټایل نه امپریس خو کیسه دننه بدله وروره بهر د دی په کیمره باندې ډېره مینه او لو او دنن د جنۍ چې کومه ده د بس یو ډرایور سره لاینو جی د بس یو ډرایور سره لین اغشتلو او هغه سره او تختیده هم د اکل یوازې پرې خو نو کیرلا خلک چې کوم حیران شو چې مون خو ګوره د دوی غونتې زندگی غوسته چې دا ډیره مینناک کپل دی ډیر سویټ کپل دی ډیر لولی کپل دی او الکانو جنکو به ډیزایر دا خواهش پدا چې مونږه د دوی غونتې کپل مونږ هم جوړ شو او دننه سټوري بدله وه لکه څه چې په نظر راځي نو ضرور نه ده چې هغه اوماغه رنګي وي څه څیزونه ښکاري یو رنګي وي او وي بل رنګي څیزونه ډېر رنګین ښکاري خو هغه ډېر پیکه وي دننه ډېر زیات پیکه وي نو دغه رنګه دی زندګي په کیمره باندې ډېره رنګینه ښکاري ده خو دننه ډېره زیاته پیکه وه اوس په دې کیس کې د اکل لپاره ښه وه جي د اکل لپاره ښه داسې ښه وه چې لکه بهترین دا وشوه چې دا جنۍ وتښتېده دغه بس ډرایور سره که چېرې تښتېدلې نه وه بس ډرایور سره یې سیټینګ کړی و د اکل یې پې د سایډ لاین کړی و د اکل یې پې مړ کړی و مطلب خبره یې والله ختمه کړې وه نو دې کې د اکل فایده و اکل به هم شکر و بس چې زه ښه د اصلیت یې راله معلوم شو او وتښتېده جي اصلیت یې راله معلوم شو ښه چې په دې قتل کړی نیمه خدا چې په دې قتل کړی نیمه کل به هم دا سوچ لري اوس په دې کې زموږ دپاره څه کیسه ده په دې کې زموږ دپاره څه واقعه ده ګوره چې کم کاپلز دي ښځه خاوند دي نو هغوی له خپله زندګي یو ډېره بهترین جوړول پکار دي دا نه چې هغه ښکاري رنګینه او دننه بل څه بل څه وي ښکاري رنګینه او دننه بیا هغه ډېره پیکه وي نو زندګي کاپل له ډېر ښکلی ډېر سویټ زندګي جوړول پکار دي او که چېرې داسې یو قسم واقعیت وي نو هلک ته هم پکار دی چې جنۍ ته ووایي چې زما ستا نوره نه کېږي او په رضا باندې به خوله واخلو په رضا باندې به تعلق ختم کړو جنۍ لم پکار دی چې داسې کار نه کوي چې سبا د هلک عزت خراب کړي یا هلک په چا باندې زموږ په معاشره کې څومره داسې کیسز شوي دي چې جنۍ لګېدلې د یار سره یو ځای شوې د خپل خاوند یې پې قتل کړی په دې پښتونخوا کې څومره ریسنټلی 2024 نه 2026 پورې تاسو ریسرچ وکړئ د تاڼو ریپورټس وګورئ نو زه وایم چې د 50 نه به زیات داسې کیسز شوي وي چې پای کې به جنۍ خپل یار سره یو ځای شوي وي او خپل خاوند به یې پې مړ کړي وي جي نو هغه مرګ نه دغه بهترین خبره دا وي چې په رضا باندې علیحدګي اختیار شي په رضا باندې هغه جون لکه دا د هلک هم حق دی د جنۍ هم حق دی چې په خپله مردۍ باندې یو ښکلې زندګي تېره کړي دا حق دی د هلک او جنۍ دواړو او په دې کې مور پلار لم سختي نه دي کول پکار چې جنۍ مجبوره کړي چې یو هلک لی په زور واده کړي یا یو هلک مجبوره کړي چې یو جنۍ ورله په زور واده کړي کم از کم په دې سټیپ کې هلک او جنۍ پرېښودل پکار دي مور پلار له دا نه چې جنۍ له وایي چې زه ستا دپاره بهترین سوچ کوم ته د جنۍ دپاره بهترین سوچ کې خو دا وخت هلته جنۍ بیا تېروي بیا ته نه خبر ته کور بېغمه او دی اول ترې په لور باندې سخت تیریږي هلته د لور چې کوم دی زندګي په اور کې وي هلته د لور چې کوم دی سکون نه وي نو په دې کې اټلیسټ ښځه چې کومه ده هغې له دا حق ورکول پکار دي چې اټس یور لایف اینډ یو کین چوز دا چوز کولی شي چې ته چا سره واده کې دا رستا لایف ته دا فیصله ته په خپله وکړه اټلیسټ یو جنۍ ته یو لیمټ ورکول پکاري نو دا زما یو پیغام او د دې کیسې حوالې سره د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام